حضرت ابراهیم علیہ السلام ورله خوب کې راغی. ابراهیم علیہ السلام ورته سوی ورته بی ستاسو مال الله قبول کړ چې سحر پاسې دا انو د زوی داسې نظر چې دی او کتاب لیکلی دی هغه د څوارلسمې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کې لیکلی دی. لیکونه هغه زمانه کې نو د څوارلسمې سپوږمۍ په رڼا کې ورمانه د غلطي کېږي ما کال بعد غری بخاری کولا کړی دی خبر دی نو مدیر راته چې سهار د خوشخبري واورئ بخاري به پړاوی نو ما اوس کدي ته وایم چې د شپ پړاولې خفه نشي خیرې راته ونکړي په لاره مې د هلک ته ویل هلک ته یاد دي تېر کال مونږ یو ځای ته ډېر لیټ شو ونه رسېدو نو مې هغه عالم چې بیا څومره خیرې کړي وې راپسې ویل کنه تاسو دلته چې خیرې مه کوئ هغه بیا خیرې وکړي نو د خیرو نه سړی یېرېږي که نه نو دوی ما ته چې دا وویل زه ځان خو یاریان شوم خو مې زه خیر بهرحال خیر ما تاسو ته خبره دا کوله د ده په کلي کې زه ګرځېدم اوس هم پکې هغه زړونه پاتې دي نوې نشته د ده د کلي چې په هغه زمانه کې څنګه ما بسې دي بازارونه ما بسې دي هر څه بسې د ده د مدرسې کومه مناره چې ده د خښتو داسې د ویښ نه ختلې ده په بار وتلې ده ما سره ویډیوز هم شته بعضې د ده د مدرسې ویډیوز هم را سره بعضې شته نو عجیبه خبره دا وه چې د دغه بخارا یو امیر راغی هغه زمانه کې به ګورنر نو امیر و لکه ګورنر راغی بخارا خو لوی ښار دی نو ډېر لوی ښار دی خو عجیبه خبره تاسو ته دا وکړم د امام بخاري مدرسې سره غالبا 24 رمضان المبارک 2018 کې د امام بخاري مدرسې سره په خوا کې یو هوټل ته موږ لاړو چې موږ به دلته روژه ماتې کړو نو موږ د مازدیګر وخت ته لاړو هغې کې ټیبل به خلکو مخکې راوټکو نو تقریبا په هغې کې 40 ټیبلې بک شوي وې د ملا نصیر الدین هغه کوم میدان کې چې هغه دا ټوکې ټکالې کورې نو هغه میدان هم دوی سره او ما ته دا وویلې شو اگر چې روایت یې ما نه وکتلې چې د حضرت ایوب علیه السلام هغه چینه چې ور وې هغه دا ده نو په دغه ځای کې هغه دا وویلې شو دا روایت ما کتلې نو هغه ځای کې هوټل ته چې موږ لاړو نو په هوټل کې تقریبا 40-50 میزونه لګېدلي وو ټیبلې دا ټولې بک وې په دې کې تقریبا په 40 ټیبلو باندې شراب پراته وو دا د امام بخاري په ښار کې 10 ټیبلې دې نه فارغ وو موږ مازدیګر کې چې لاړو نو خلکو شراب څښل روژه وه 23 رمضان المبارک و د جمعې ورځ وه 23 رمضان المبارک و د جمعې ورځ وه که ستاسو خیال کې راځي نو په 2018 کې د زیارت پرس شاه منصور کې ختم وشي د ترجمې ما د ماسخوتن بیان چې وکړ نو ما هغې کې ویل زه خو زموږ بخارا ته روان یم بیا وروسته روان یم نو مفتي رضا الحق صاحب هم موجود و نو ما هغې نه څه بعضې تپوسونه مو کړه چې زه به دې داسې چیچر وغیره ته به ځم نو څنګه به ځم نو د هلته نه چې زه روان شوم لاهور ته د شپې لاړم او سهار زموږ د فلایټ دی سهار 9 بجې غالبا او زه ما د ماسپښین لمونځ په هغه جومات کې وکړه په تاشکند کې جامع مسجد ابوبکر القفال الشاشي کې په کوم کې چې هغه قرآن کریم پروت و په کوم باندې چې حضرت عثمان شهید شوی و د هغه وینه هم پکې پرته وه هغه قرآن پروت و په هغې د حضرت عثمان وینې پرتې وې خو د هغه قرآن ټیکټ دا و چې چا به کته فارنر دپاره غیر ملکۍ چې به نو غالبا 100 روپۍ وې یا 2000 روپۍ به د 1000 کتو اخېستې او ملکیان چې و هغې نه به 200 اخېستې د هغه ځای پیسو مطابق زمونږ هغه لږې جوړې دي د هغې پیسه کمزورې ده دغې زمونږ ته په $100 باندې غالبا چې 8000 د هغې هغه روبل راکړو 8000 نو خیر بهرحال هغه ځای کې د امام بخاري دغه مدرسې ته چې لاړو د امام بخاري په دغه مدرسه کې د امام بخاري په دغه کلي باندې کوم امیر چې مقرر و هغه امیر امام بخاري ته ویل چې ته به زما بچو د سبق له راځې دي ته به د دوی په کور کې سبق شي نو دا خو د وخت شیخ و هغه ورته وایي نه زه د پیغمبر حدیث به ستا کوڅې له نه درړم دی درسګاه ته راځي هغه ورته وایي چې درسګاه ته راځي نو بیا زما دا زامن چې دي د وجودا سبق ښیي امام بخاري ورته وایي ستا زامنو ته جدا سبق نشم کولی ټولو سره به یو ځای دی خو مالدار او غریب نه ټول یو ځای سبق وایي نو چې څنګه یې ووایي ټول یو ځای سبق وایي نو هغه امام بخاري دا یې د بخارا نه اوس غلولوی شول امام بخاري هغه وخت کې خیرې کړې چې د بخارا نه ولېږه ځکه چې ده سره به د هر چا حسد
ځکه دې په خلک قرآن په مسله کې بیا بعض مولیان راګیر کړو اگر چې هغه د قول د یو د نفس الامر دی یو چې نو کلام لفظي دی کلام لفظي او نفسي دواړو کې ډېر فرق دی امام بخاري د کلام نفسي باره کې د قدیم قائل او کلام لفظي باره کې د حادث قائل او د زموږ ټول علما د سنت والجماعت هغه زمانه کې معتزله او دور په دې روایت کې هغه په معتزله باندې رد راولي چې دا روایت بیانوي کوم معتزله او رد راولي امام بخاري په دې باب کې ډېر کلک لیکن هغه وخت کې هغه د بادشاہ سره بس د خلکو هغه د خپل تعلقات فکر نه دی وشړو چې دې وشړو نو د خیرې کړې وي او چې خیرې وکړې نو امام بخاري رحمت الله علیه خلاړو خرطم ته ورسېد د نکانو کلی ته 273 کیلومتر سفر یې وکړ د بخارا نه لاړ چلا وطن شو لیکن هغه امیر چې هغه د بادشاہ په وجه په سوجه خفه شي هغه امیر له مخ تور ک بربندې ک بخاري سور ک د بخارا په لارو کې وګرځو دا خیرو دا اثر او هغه د هغې نه وفات شو بیا ما د وفات لفظوي ځکه چې کوم مسلمان امام بخاري چې نو دی په خرطن کې و بیا څه وخت چې دی وفات کېږي دا رمضان المبارک میاشت او دی را روانېدو د خپل خرطن نه خو الله نه سوال دا کړو چې بس الله ما واخلي دا وخت دا سوال کړو دنیا په ما تنګ ده څوک سبقونو کې راته خلک کیسې جوړوي امام بخاري په دغه واقع چې دنیا نه تو یو بل شیخ دی دغه معاصر دی هغه وایي چې ما خو ولیدو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دراسه په خپل بنفس حدیث دی فاتح ابوبکر ولاړ دی په عمر ولاړ ما ورته چې یا رسول الله څومره تکلیف دی چا انتظار دی چې ولې تاسو پته نشته زمونږ ملګری زمونږ د حدیثو ترجمان او زمونږ د حدیثو حافظ محمد بن اسماعیل البخاري را روان دي زه د هغه استقبال ته ولاړم معلومات وکړو امام بخاري دنیا نه تللی دا ما د دغه خبرونه تاسو ته مختصراً خبرې وډېرې دي چې امام بخاري خبرې کې موږ په تاشکند کې چې یو ټیکسي والو نو چې زه به کله ازبکستان ته ورسېدم نو هغه ټیکسي والا به زه درلودو هغه شیعه ما ته وروسته بیا پته ولګېده چې هغه رافظي دی کټر رافظي ښځه یې رافظي وه ښځې له اردو برتر نه زموږ ترجمان هم وه نو ته به ګاډي چلو ښځه به ورسره ناسته ما به تپوسونه کوم دی به جواب راکړو هغه موږ سره شپږ ورځې بخارا سمرقند ترمذ خوارزم په دې ماوراءالنهر کې خرطنګ وغیره هغه موږ سره موږ روزه شپه ګرځېدو ما هغه سره په پیسو خبره کړې وه چې بس تا ګاډي څومره ګرځي یو کیلومتر په حساب پیسې در کوم خو ما سره ورځې کمې دي زه به وروسته ځم نو ما به ګرځې پوره خیر زه په دویم ځل باندې چې هلته لاړم په دویم ځل کله زه ازبکستان ته لاړم ما 2 ځله دغه وزټ کړی دی نو بیا هم زه ما وایي چې د امام بخاري دی علاقې ته سړی بیا ورشي ساجمه مذهب یې ټوله اگر چې خلکو کې ټول 100% مسلمانان اسلام نو د امام بخاري په مدرسه کې کوم شیخ چې ناست ما وې دنه په حدیث وې قسم د کلین شی او پتلون یې چوله او پټای کې راووته په سره ټوپه نه و زه حیران ما سبب نه وی بیا مجبور ما د بعض صحابه او بعض اقوال دا سره یاد شو خیر په هر حال هغه سړی چې ونه ټول سورځي موږ سره په مجلس کې وګرځېدو نو ما مدرسو ګرځولو قسم په الله نن 2023 یا 2018 5 سال شو هغه د هغې نه بعد کلک مسلمان شو اوس په بخاري په امام بخاري باندې کتاب هغه لیکلی دی مرشاد درنوش راغلو په امام بخاري باندې هغه بیا کتاب ولیکه داسې کټر سني مسلمان شو خیر به هر حال نو دې ځای کې دا حدیث چې دا وزن د اعمال اوس په دې باندې بحث دی هغه بحث کې زه مختصرا تاسو ته خبره وکړم چې وزن د اعمالو به کېږي څنګه به کېږي تاسو ته پته ده تاسو چې کله په لار روان یو نو هوا واره ته وایي دومره پونډه هوا زما ګاډي کې واچوه یو سړی به دا ووایي چې عمل خو هوایي شی ښکاري خو نه وزن به یې څنګه کېږي موږ وایو هوا هوایي شی دی سی ان جي ته اچوي پمپ کې وایي دومره پونډه مې واچوله نو که دا تللی شي نو الله به عمل نه شي تللی نو دا نظر الموازین القسط لیوم القیامه دا په دې وجه باندې ویلي چې د بني آدم اعمال او د اقوال دا به تللی شي د دې د ټول خبرې کړې د نور پاس ورپسې طلباو دغه د زی ورپسې کوم نه خو به هر حال د احمد بن اشکاب چې کوم روایت راغسته دی نو په دې روایت کې دی یو 3 کلمې بیانې کلمتان حبیبتان الی الرحمن کلمتان حبیبتان الی الرحمن هغه وایي دا 2 کلمې داسې دي
چې دا الله ته ډېرې زیاتې خوښې دي. اگر چې دا علما په دې راویانو بحث کوي د احمد بن اشکاب او محمد بن اشکاب او احمد بن اشکاب په دې باندې بحث کوي. یو محمد بن اشکاب دی، یو احمد بن اشکاب، بیا په محمد بن فضیل په دې عماره او په ابي زرعه باندې. ابي زرعه کومه زندګي او وفات یې څنګه شوې ده یو بل بحث دی. او ابو زرعه الله یو ډېر لوی مقام ورکړو او وفات یې څنګه شوې ده. قسم دې چې تاسو هغه واقعیت د ابو زرعه مورې حیران به پاتې شي چې د محدث ته الله څومره لوی شان ورکړي، څومره لوی شان در الله ورکړي. دې وفات کېدو خیر باندې خبره بیا د ابو هريره حالات که تاسو پورې نو حیران نشي. ما مکه حضراتو ته عرض کړو چې زه به لرې ځم، ما مجبوري ده. نو دې ځای کې کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دا کلمې الله ته ډېرې خوښې دي. خفیفتان علی اللسان، په ژبه ډېرې سپکې دي، اسانې دي. ثقیلتان فی المیزان، په میزان کې دومره درنې دي که ټول اعمال یو طرف ته په هغه تله کې کېږدي او دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی په بله پلړه کې کېښودلو، دا پلړه به اوچته سبحان الله باندې په بره روانه شي. تاسو اوس وایئ چې دا په بره څنګه، علما په پوهې دي، تاسو به ضرور وایئ چې دا دی داسې وایي چې دا به دومره سپکي چې په بره به ځي. نو دا دی چې په دنیا کې ټول هغه درونی چې کوم په ښکته لاړ شي، آخرت کې هغه ټول درونی چې په بره باندې ورشي. په آخرت کې درون تولا دی چې په بره ورشي. نو دا کلمې چې تاسو څومره ویلی شي دا وایي چې دا څومره ویلی شي، دا په میزان کې ډېرې درنې دي. خو یو درې نصیحته به درته وکړم. یو د علماو بې ادبي مه کوئ، ځکه چې که زه حدیث بیانوم یا استاد یې حدیث بیانوي، دا اساتذه کرام حدیث بیانوي، نو موږ ته پته نشته چې دا حدیث دی او که نه دی. دی دا قرآن وایي، موږ ته پته نشته دا قرآن دی او که نه دی. دا زما خبره غور سره واورئ. تاسو ته څه پته ده چې دا قرآن دی؟ تاسو وایئ چې موږ د جومات کې استاد یې ویلي بل څوک ونه شي یادولی. استاد یې وایي چې دا قرآن دی، موږ استاد یې ته وایو تا ته څه پته ده چې دا قرآن دی؟ هغه وایي ما ته خپل استاد ویلي. هغه ته موږ وایو بھائی ستا استاد ته چا ویلي؟ هغه وایي ما ته شیخ عبدالحق ویلي. شیخ عبدالحق تا ته چا ویلي؟ هغه وایي ما ته مدني ویلي. مدني ته وایو تا ته چا ویلي؟ هغه ما ته وایي شیخ الهند راته ویلي. شیخ الهند نه موږ تپوس کړو، هغه وایي قاسم نانوتوي راته ویلي. قاسم نانوتوي ما ته شاه عبدالغني ویلي. هغه وایي ما ته شاه اسحاق ویلي. هغه وایي ما ته شاه عبدالعزیز ویلي. هغه ما ته شاه ولی الله ویلي. بیا مخکې د اساتذو سلسلې لاړه، هغه وایي ابو هريره راته ویلي. ابو هريره تا ته چا ویلي؟ ما ته جناب صدیق اکبر ویلي. صدیق اکبر ته وایي تا ته چا ویلي چې دا قرآن دی دا حدیث دی؟ هغه وایي ما ته جناب محمد رسول الله ویلي. نو ماله دی استاد د ده په وجه باندې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله سره ملاقات شي. د دې میانځ کې نه زما دا ملاقات نه کېده. ما څه پته ده چې دا دغه چې دی دا قرآن کریم دا د الله کتاب دی. دا الله کتاب دی، ما الله نه دی لیدلی. تاسو لیدلی دی الله؟ نه دی لیدلی. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی؟ نه دی لیدلی. جبریل امین میانځ کې واسطه و، تاسو جبریل لیدلی نه لیدلی؟ ما هم نه لیدلی. د استاد یې نه لیدلی، خو د خپل استاد وي، هغه د خپل استاد وي، هغه د خپل استاد وي. سلسلې زما پیغمبر ته ورسېده، نو زما الله او زما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات چا وکړه؟ د استاد یې وکړه. پوهېږئ په دې خبره باندې چا وکړه؟ نن که زه قرآن ویم او صحیح کتاب ورته ویم، نن زه حدیث ویم د پیغمبر حدیث ورته ویم، د دې استاد یې په برکت وي. نو د قدر پکار دی که نه دی پکار؟ بدل سره خبره ده. ته وکړه خیر دی، تاسو پرې ښه سوچ وکړئ. تر اوسه ورسه کول په فیسبوک او په ټیک ټاک او د نن نه بعد ذهن کې دا کېږي چې الله زه به د عالم بې قدري نه کوم. یو درېیمه خبره ځان نه حسد وباسئ. حسد کینه پلید شی. قرآن کریم اخري آیاتونه اگر چې د نزول په اعتبار سره د قرآن 21 نمبر صورت دی، سورة الفلق، سورة الناس 22 نمبر دی، لیکن په اعتبار د حالت جمعی سره چې حضرت عثمان دور کې جمعیت د دې راغلی و، په هغه اعتبار سره قرآن اخري معوذتین چې دي نو په هغې کې د حسد نه منع ډېر په کلک انداز شوې ده. پیغمبر سره هم خلکو حسد کړو، امام بخاري سره هم حسد ولیدو. حسد د ذهن نه بالکل بیا د خپلې ډایرۍ نه وباسئ. موږ مخکې موده کې جاپان کې وو، نو په جاپان کې هغه خلک چې وو نو هغوی موږ ته یو خبره وکړه. په دې جاپان کې یو عجیبه ترتیب دا و چې په ځای په په یو سټاپ باندې یو خو به هر ځای کې د ATM ځای لګېدلی و. نو چې کوم سړی به کوم ځای کې به ستا پیسو ضرورت راغی نو بس هغې کې به دې کارډ ورکړه، خلا خوندونه پټو کې هم لګېدلي. لیکن عجیبه خبره ما بله ولید، هر ځای به سیکلې ولاړې وې ډېرې. دا سیکلې د څه ولاړې؟ دا خلکو ودرولي. وې نه دا چې یو سړی وایي چې ګاډي کې به موټرسایکل پسې نه ځم، نو دا سیکل هغو ګیرونو والا سیکلې باندې ستړی کوي نه، په دې سیکل باندې روان شي، چې کوم ځای خپل کار پوره کړي نو هلته یې وګورئ، هلته نه بل روان
بل سړی روان دي نو دنیا سې کلی وارځي نو ما ورته دا که خراب شي نو هغوی ما ته ویل د جاپان په ډایره کې د خراب نوم نشته یو د غلا نوم نشته یو د خراب نوم نشته عجیبه خبره دا وه چې کونډه لګول په کور کې قانون کې نشته څوک به کونډه نه لګوي چې کور بند دی که دی کلي ته دلته پاکستان ته څوک راځي کال تېروي نو به کونډه د کور نه لګوي دا به غلا څوک ځي نه هغوی ته غلا نه کوي مونږ به دلته جومات د جومات بیټری قسم دی په بډه یې وایي بخار په بډه خلکو ووایي مونږ سړی کراچۍ کې مسلمان ډېر خوشحال یو عیسایي هغه ځان له دا ښایسته پاڼې اخیستي وه دا څېرې ورته اچېږي او نعرې تکبیر او الله اکبر او هم ډېر سوړ کې نن مسلمان شو کلمې وویلې بهر نه ووته پاڼې نه وې وایي زما هغه پاڼې څه شوې دا برکت له چا ولیدي مې ده ته به نور څه وایم په دې برکت به ته پوهېږې خو چې یو کال مونږ سره تېر کړي یا به تا ته د برکت پته ولګي نو زما عزیزانو یو حسد د ځان نه وباسئ یو علماو پسې بد نه وایي بره قسم دی دا مونږ دپاره دیوال دی د کفر قوتونه نه بچ کړي کفر قوتونه نه بچ کړي که دی نه وی مونږ هېڅ باندې نه پوهېږو اوس په دې ډېرې خبرې کې وخت نشته نو او بل چې دی بل دا وکړي چې کوشش دا وکړئ چې د یو ګناه نه هر ورځ توبه وباسئ هر یو ګناه نه د ورځې یو توبه وباسه بله ورځ د بل نه وباسه تر هغو وګوره پاکېږي که نه پاکېږي او بل چې د ماسخوتن څنګه لمونځ وکړي چې دا موبایل دې بند دي ځکه چې پخوا که ستاسو ته یاد وي مونږ چې د اوده کېدو نه تسبیح به ملاس کې بیا به مړولې او د ورځې په خپلو ګناهونو به م سوچ وکړو نو اوده به شو یاد وکړي د ټولو که نه اوس چې اوده کېدو نو هغه لمر سر یې زمونږ د لاندې پروت دی چې سهار راپاسو په دې کې اوده شو چې دې سیسلم طلاق ورکړو د موبایل له او د حسد له او د علماو قدر چالو کو قسم دې کامیاب کړي دا زما نصیحت په طور تاسو نه به ډېر کشر کړو د نصیحت په طور دا وایي یو چې سپین ږیري ووینئ د ده قدر کوئ ځکه یو دی د پیغمبر زمانې ته موږ نه زیات نږدې دی یو د سپینو ویښتو نه الله له حیا ورځي نن خلک مشرانو پورې خاندي تباه دي ګورئ مشر پورې چرې ونه خاندي که دې غلطه هم وکړي ته بس وایه لبیک دا مشر دی که زه هر څومره لوی شم د دې مشر نه نه لویږم دی ما نه مخکې پیدا دی دی زما پیغمبر زندګۍ ته نږدې دی د ده ورع او تقوا الله ته ځکه دی خامخا تهجد کوي زه به یا کوم یا به نه کوم یا زمونږ ستاسو مړ او یو سړی تبلیغ کې تللی و یار تبلیغ مې ډېر خوښ دی پرتوګ مې و چې نه شم هلکه ولې بس استنجا ده او استنجا ده که نه نو چې تبلیغ نه ورشي نو بیا مونځونه پوره یاسې خو نه که نو په دې وجه باندې زما عزیزانو تبلیغیانو قدر کوئ ډېر کار کوي الله یې تاسو ټول خوشحاله کړي او الله یې دا ختم ټولو ته مبارک کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین خو زما یو رایه ده دا پروګرام چالو دی ولې تاسو به ټول لاس اوچت کړئ چې به دې خپل خپل ځای به ناست وي ځای به نه تر اخري دعا وکړئ دا ټول لاسونه اوچت کړئ شو سړي اوچت کړئ دوستون باندې خو یا لاس اوچت دی یا به درې کاڼي وځئ يبقى كان ان شاء الله ناس الله يتاسفر خوشحالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.